زمونږ او ستاسو د ټولو مشکلاتو حل په دې آیت کې موجود دی، خو غالبا کیدای شي د آیت ته به د چا فکر نه وي، فکر به ورته نه یا به پې یقین نه وي. شکایتونه نن سبا څومره ډېر زیات دي، خو الله څونه ښکلی علاج ښودلی دی. یو مصیبت راغی، ستا یو مشکل دی، ته غواړې چې ستا یو مسله الله حل کړي، نو مانځه ته متوجه شه. او دا د ټولو انبیاو طریقه وه چې مشکل مصیبت به راغی مانځه ته به متوجه. ابراهیم علیه السلام په هغه مصر ورتېرېده، یو ظالم بادشاه او د چا څه به چې ښځه وه بېعزتي به یې ورله کوله، خور چې به څه به یې ورته نه ویل، دی هم په مانځه ودرېد، بیبي هم په مانځه ودرېد، الله مدد راولېږ. د جریج په واقع کې راځي چې په مانځه ودرېد چې په هغه تهمت لګېدلی و، الله مسله حل کړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي سنن ابي داود کې چې کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، او کما قال علیه الصلاه، چې هر مشکل به راغی رسول الله به مانځه ته متوجه کېده. دا خپل مزاج جوړ کړئ، بیماری راله، قرضونه رال، بله حادثه، بل اودس وکړه، په مانځه ودرېږه. الله نه وغواړه، دا مونځ د الله نه د غوښتلو ذریعه ده. من دق باب الکریم فتحه، د عزتمن شخص دروازه چې څوک ټکوي خامخا کولاویږي. خو د مانځه سره ګورې یو بل ټکی وي او چې صبر دا به ملګری کړي. اوس موږ او تاسو کله ګیله وکړو یاره ما خو مونځ وکړه مسله حل نه شو، نه صبر پکې ضروري دی، لږ صبر کوه. چېرته یو منطقي ووایي چا نه اورېدلي و چې دا غوړي سړی چاقی، یو دوه درې نوڼې کړې وي، بیا شیشه کې څټ ته کاته چې بیړ شوی دی که نه. نو غوړي خو سړی چاقی، خو داسې په یو نوڼۍ دوه خو هم کار نه کېږي، خو لږ ټیم خالي که نه. نو اودس مې وکړه یاره مونځ مې وکړه او مسله حل نه شو. الله ویلي چې صبر هم اوسه ملګری که. د انبیا علیهم السلام دعاګانې دي بعضې 2000 کاله وروستو قبولې شوي دي. ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه د آخري نبي د راتلو په باره کې، ربنا وبعث فیهم رسولا. نو مفسرین وایي چې دا 2000 کاله وروستو قبوله شو، 2000 کاله. نو لږ ټیم بالي، نو مونځ به کوې او د مانځه سه به صبر ملګری کړي. امام مجاهد وایي چې د صبر معنا د روجه، د روجې ته صبر وایي. نو دغه هم ډېر ښه معنا د امام مجاهد ښکلی تفسیر کړی دی چې مونځ وکړه، روجې ونیسه، یو روجه 2-3 ونیسه، ته وینه چې ستا مسایل الله حل کوي که نه حل کوي. روجه ونیسه او د ماښام کې دعا غواړه، چربان کې دعا غواړه، مونځ اوسه ملګری که. داسې مشکلات به ستا پاتې نه شي چې الله به حل نه کړي. بیماریانې دي، قرضونه دي، دشمنیانې دي، چې څه غواړئ صبر. او یاداره چې صبر عامه معنا د صبر، ځکه مفسرین وایي چې دا فتنه چې ده الفتنه داء و علاجها الصبر، وایي هر فتنه او مشکل دا بیماری ده،